عمران خان اور په پی ټی آی باندې خیر وزیر روان دي جی خبر نه ودا راغله چې د عمران خان اسټابلیشمنت سره صلح وشوه او د پی ټی آی سنم جاوید ضمانت هم منظور شوی چې ورسره نه نور هم کسان دي چې 9 مې واقعیت حواله سره دا کسان گرفتار وجي د غي ضمانتي درخواست کوم دی منظور کړل شوی دی. بل نواز شریف پاکستان ته راتلو سره بجیل تزي پاکستان ته راتلو سره به نواز شریف جیل تزي دا پیغام نواز شریف ته ورسېدو. نواز شریف اوس د قطر نه مدد غوښترجي. بل د پی ټی آی مقابله کې د نون لیگ او د پاکستان مسلم لیگ او د پیپلز پارټي 34 امیدوار چې کوم دي د مقابله نه انکار کړی دی. بل طرف ته د پی ډی ایم هم بدر وزیر روان دي په سپریم کورټ کې یو ډیر اهم درخواست دایر شوی دی. اوس پر ټولو خبرونو باندې ډیټیل سره خبره کوو. ویډیو خپل هم مکمل ګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک ټونه. په خو د عمران خان طرف ته راځو چې عمران خان حواله سره کومه د خوشحالي خبر راغله کوم خبر راغله په هغه باندې ول ډیسکشن وکړو چې رشا عمران خان اسټابلیشمنت سره صلح شوی دا روغه شوی دا او حالت مطلب بل طرف ته بدلیدو طرف ته روان دي. د هوا رخ چې کوم دی هغه چینج کېدو والده. پرون یو خبر جاری شوی چې صدر عارف الوی عمران خان سره اٹک جیل کې ملاقات کړی دی. دا ملاقات 3 غنټې طویل ملاقات او ملاقات نه پس دا خبره هم ډیر صحافیان کوي چې عمران خان حواله سره درمیاني لار به اوس اختیاریږي. په دغه ملاقات کې صدر عارف الوی د اسټابلیشمنت پیغام عمران خان ته رسول دي. بل طرف ته دا خبره هم ورل ده چې د اهم ملکونو سفیرانو یو ریپورت جاری کړل دي او دغه ریپورت دغه سروې مطابق چې پاکستان ټول سیاسي پارټیان را یوځای شي نو هغه عمران خان ته شکست نشي ورکولږي. بل پرونه د سنم جاوید سره نه نور هم داسې د پی ټی آی رهنما دي چې د غي ضمانتي درخواست منظور شوی دی چونکه لا رها شوی نه دي صرف درخواست منظور شوی دی. آیا اوس رها کیږي کنه دا غي بیا پته لګي ځکه دا کسان چې کوم دي جنا هاوس حمله کې دا کسان گرفتار اوس عدالت د دې ضمانتي درخواست منظور کړی دی خو اوس په پته لګي چې د پیر پروزنی سبا د دې ضمانت منظوريږي کنه. بل نواز شریف پاکستان ته راتلو سره به جیل ته ځي چې تاسو ته څنګه معلومه ده چې نواز شریف ویلو چې زبا په 10 اکتوبر باندې پاکستان ته درځم 21 اکتوبر په 21 اکتوبر باندې پاکستان ته درځم او مسلم لیگ دا دعوا هم کړې و چې ډیر په ګڼ تعداد کې بعد نواز شریف استقبال په لاهور ایرپورټ کې کیږي. خو اوس نواز شریف د پاکستان پلانینګ مکمل کینسل کړل ځکه نواز شریف ته دا پیغام رسیدلی دی چې وطن ته راتلو سره به ته جیل ته ځي او الیکشن نه به هم نه اهل کیږي. بل دا خبر هم مخله راغلی چې نواز شریف د قطر نه هم مدد غوښته دي او د قطر اهم شخصیت هم د معاملې کې انوال کړي دي او هغه ته ویلي دي چې زما د پاره سلار رو باسي چې خپل وطن ته واپس لاړ شم. اوس کچره قطر ته د نواز شریف مطلب قطر کچره د نواز شریف مدد ملاو شو نواز شریف واپس یال لړۍ کینسل کړي د پاکستان ته ناراضي خو قطر د پاکستان انټرنل معاملات کې به ولې کار لري. د قطر به سکاري چې په پاکستان حکومت ته یا اسټابلیشمنت ته یا زمون عدلیه ته وایي چې نواز شریف تاسو معاف کړئ. د قطر به سکاري چې به زمون انټرنل معاملاتو کې کار لري. بل د مسلم لیگ او د پاکستان پیپلز پارټي 34 امیدوار د عمران خان سره مقابله نه شاته شوی دي. دا 34 کسان چې کوم دي کې څه د کې پی کې نه دي او څه د پنجاب نه دي. دوی ویلي چې موږ د پی ټی آی مقابله نه کوو موږ د پی ټی آی خلاف موږ الیکشن نه لړاو چون کې دای لپاره لګیدل کې چېرې په الیکشن کې پی ټی آی وی او د بیٹ نشان وینو که هر څوک ولاړی ایله به خلک کوټ ورکوي. دا اپډیټ شو. والسلام.